الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. یو خبره ټول دنیا مانی چې خالق الله تعالی دی. دا سه اوسه پورې چا داوا نه کړی چې زمون خدایانو اسمان جوړ کړي یا نور بل چا پدې کې مدد کړي یا چا ازمکه جوړه کړي دا یا چا رزق چې کوم دی یعنی غنم جوړ کړي دي جوار جوړ کړي دي سیوی جوړ کړي دي کیله جوړه کړي دا یا بینډه تورې کتوان جوړ کړي دي ګوپیانې جوړ کړي دي. دا داوا چانه را کړي نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قل تورتوا اے پیغمبره من یرزقکم سوک ته تاسو له روزي درکې من السماء دا اسمان یعنی باران. دا سه چاوسه پورې ونه ویلی شو چې څوک بل څوک باران کولی شي او دا روزي د اسمان نه. من يرزقكم من السماء څوک ته چې رزق درکې تاسو ته د اسمان نه والارض او د ځمکې نه او بیا د ځمکې نه پیر سره ټوکیږي او جوړیږي او تاسو دا غین روزي حاصلوي. نو څوک ته قل تورتوا اے پیغمبر من يرزقكم څوک ته چې تاسو ته روزي درکې د اسمان نه والارض د ځمکې نه ام من يملك السمع والابصار ام من او څوک ته يملك چې مالک ته السمع د اوریدو والابصار او د لیدو ومن او څوک ته يخرج الحي چروباسی ژوندې من المیت د مړینا ويخرج المیت او سوق ته چروباسی مړی من الحي د ژوندینا. دا سوق ته ومن يدبر الامر ومن او سوق ته يدبر چې تدبیر کوي الامر دا کار د دې ټولو کارونو په دې ځمکه اسمان کې چې څومره کارونه کیږي روز او شپې راځي باران او سیلې راځي غلې راځي او یخنی راځي ګرمي راځي دا څومره اوامر چې کیږي دا څومره کارونه چې کیږي نو څوک د دې تدبیر کوي. نو هیڅوک دا ونه شي کولی ځکه دا خو نه چارستو کړو نه مخکې کړو نه نور رستو کړو نه سپومې رستو کړو. نو وایي ورته پیغمبره چې څوک ته من يدبر الامر څوک ته چې تدبیر کوي الامر دا کارونه څوک کوي. نو فسيقولون الله نو فعل جزاء دا پاره دا زرد چې وبوي دا ټول کافران او انسانان الله دا څوک کوي دی به وایي دا الله دی به وایي دا الله کوي. ها نو فقلت ورتوا يا فلا تتقون بیا تاسو پرهیزګاری ولې نه اختیار وای چې د احکامات او د په دین باندې عمل وکړي دا کار ولې نه کوي. افلا تتقون بیا تاسو پرهیزګار او متقیان ولې نه جوړیږي چې په دین عمل وکړي. فذلکم الله رب العزت بخپل وی فذلکم الله دا تاسو الله چې دا روزي ور کوي دا اوریدو د لیدو مالک ته او د جمدی نه مړی پیدا کوي د مړی نه جمدی پیدا کوي و یدبر الامر او ټول تدبیرونه کوي. نو دا ستاسو الله دی. فذلکم الله دا ستاسو الله دی. ربکم الحق چې دا رب دې ستاسو الحق پر اشتیاو د رښتیاو رب چې کوم دی پالون کې هغه الله دی.
دا ستاسو الله دی چې تاسو پر اشتیا پالي چې تاسو پر اشتیا پالون کړي د رښتیا او رب دا دی بس لنډه خبره ده فذلكم الله ربكم الحق د رښتیا او رب دا الله دی نو فماذا بعد الحق نو فماذا نو سشری بعد الحق پس د حق نه چې دا حق ثابت شو چې دا الله حق دی نو پس د دې نه سپاتې شو الا الضلال گمراهی اوس چې تاسو نور خدایانو پسې منډه وخینو دا څه شو دا گمراهی هم دقه ته وای د گمراهی سره لکه نه کیږي خو چې اوس بل پسې منډه وای او دا خدای دی نه پیژندنو دقه گمراهی شو بس خدای پاک وای څومره ګوره په لنډه په صفال پاسو په مزیدارو د عقل په بنیاد د پوهې په بنیاد داسې په ترتیب باندې چې کوم دی خدای پاک د خپل بندگان پوهی په خپل کلام کې نو فماذا بعد الحق نو سشیر پس د حق نه الا کپات دی نو الضلال گمراهی دا نو فانا تصرفون نو بیا تاسو ولې هغې ته منډې وخې هغې ته ورګرځې هغې ته ورغاړوځې ولې كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كذلك هم ذكرنگے حقت ثابت شوا کلمه حکم درب کلمت ربک حکم درب ستاسو علی الذین باغی کسانو باندې فسقوا چې نافرمان دي چې اوسم نافرمان دي نو ستاسو درب حکم چې کم دی باغی ثابت شو انهم لا یؤمنون چې دوی چې دي لا یؤمنون ایمان نراوړي نو قلت ورتوا اے پیغمبره هل من شرکائکم من يبدأ الخلق هل من شرکائکم آیا استاسو شریکانو يبدأ الخلق شروع کړي د اول نه تخلیق ثم يعيده بیا به دوباره کوي نو قلت قل الله تورتوا الله يبدأ الخلق په اول وار تخلیق کړي دي ثم يعيده بیا به دوباره کوي یعنی منګه پیدا کړیو بیا بمړ کوي بیا بم پیدا کوي په دوباره به مغه پیدا کوي نو فانا تفكون تاسو چرته منډه واخه چرته جاروزه نو قلت ورتوا اے پیغمبره هل من شرکائکم آیا استاسو دی شریکانو خدایانو من يهدي الى الحق لار خی حق تا قل اوائے ورطے پیغمبر اللہ یهدی للحق اللہ تعالی حق تا لار خی ما تاستوی پا دی بوتانو کے دا کافرانو یا دا حکمرانانو فیده دادا چرتا دا مشرکان چی دی چی شریکان جوڑی خدای لا او نور خدایان جوڑ کری دی اغی چرتا قرآن یا وحی نازل کری دا یہ دا سی ویلی چی دا سی کوئے و دا سی مکوئے یا دا خدای پاک کوئی چې حق ته لاره خدای خي نو ستاسو شریکان ورته خي نو حق ته نه اساس خبره نازل کړي چې دی وایي دا زمونږ د خدای نازل کړي چې تاسو به داسې کوئ او داسې به نه کوئ نو داسې څه شی نازل کړي نه دی نو هغې کې فایده دی چې د جابرانو او د ظالمانو چې کم دی نو راځي او د بوتانو د شریکانو دا کاری چې دته ګډه لاله کا او دته بیزا لاله کا د دانې ورکاو چې دانې دی ورکړې نو بس تا به فصل خوشي او که ګډه د غوا میخه دی پکې یو لاله کړه نو ستا به میخو کې برکت راشي بس دغه واهیاتو ته پراتی پروګرام نه ورکوي الله رب العزت خو انسانانو ته یو پروګرام او یو نظام ورکړي چې داسې به کوي او داسې به نه کوي نو بوتانو سه پروګرام ورکړي ازادي دا لړشا او کله چا د خدایان هغه خدایانو نه طرف نه دا هغه کړي چې بربند مده ته چې کم دینو طواف پکې نو بس ټیک یا دا کړي چې بس بچي بو تعالی له چړاوه به پکې دي ته چړاوه وي نظرونه او نیازونه و منی بس برکتونه مرাজি بس دغه خبره نور څه خبره نشته چې داسې بکې او داسې بنکې او دا فرض دی او دا واجب دی او دا سنت دی او دا انفرادي زندگی دا او دا اجتماعي دا او دا پلار دی او دا مور دا او دا خزه دا او دا خور دا داسې نظام د کفر په او د شریکانو په نظام کې نشته خو بس واده نو
الله پاک وای چې زه خو تاسو ته حق خیم او سم لار صراط مستقیم درته خیم نو قلت ورته وایا هل من شرکائکم آیا تاسو دا شریکان چې دي نو يهدي الى الحق من يهدي الى الحق اغه حق ته لار خي قلت ورته وایا پیغمبر الله تعالی چې يهدي للحق هدایت کوي حق طرف ته افمن يهدي الى الحق افمن پس آیا هغه څوک افمن پس آیا هغه څوک يهدي الى الحق چې حق تلار خي احق زیات حقدار دی اند دې خبره یتبع چې داغه اتباع وکړي شي امن کنه هغه څوک زیات حقدار دی لا يهدي جلار نخي الا ان يهدى چې هغه ته کملار خودلې شوی ده نو فما لكم كيف تحكمون فما لكم نو تاسو لرسه شوی دي آیا هغه څوک چې تاسو ته سملار خي هغه حقدار دی چې تابعداري او کوي کنه هغه څوک چې اډولار نه خي نو دا هغه ستابعداري ده چې لار نه خي هغه ستابعداري فما لكم نو سشوی دي پتاسو كيف تحكمون او سرنګ تاسو حکم کوي او سرنګ تاسو انصاف کوي دا پتاسو څه چل شوی دي پستر ګړاند شوی كيف تحكمون او دا سرنګ تاسو انصاف کوي دون نه پويږي چې د خدای اتباع کوي تابعداري کوي وما يتبع اکثرهم الا الظن وما يتبع او ندي تابع اکثرهم اکثر د کافرانو یا د انسانانو الا کتابی دی ظنن د ګمانونو او د اٹکلو الا وما يتبع ندي تابع اکثرهم اکثر د انسانانو الا کتابی دی ظنن د اٹکلو ظن وی ګمان تا منګه پښتو کې مرته ځوان وای ګمان تا ګمان څه ته وي اٹکل ته وي اٹکل څه ته وي جوړو څه بنیادی نه اندازې لګی چې داسې چل بوشي نو داسې چل بوشي نو کدا سې وشي نو داسې چل بوشي نو بیا به داسې چل وشي نو دا اسې هغه اٹکل یو ګمانونه نو اکثر خلک نه دي تابع مگر کتابی دي نو دا اٹکلو ان الظن او بشک اٹکلی چي دي لا یغنی پکار نرازی من الحق په حق معلومولو کې شیئا د هیڅ چیز د حق معلومولو د پاره خدای قرآن نازل کړي خدای پیغمبر را لېږلی او دا ګمانونه نو دا ګمانونه چې دا هر چا خپل ګمان دی چې څونه انسانان دي دا خپل اټکل دی دا خپل ګمان دی په دې باندې حق ته پیدا نشته ان الله بشک الله تعالی علیم دیر عالم دی بما بحق عملون يفعلون جديه کوي وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله اوس الله تعالی دا خدای د ذات بارکه ولا نیمه روکو چې د هغه شکوک او شبهات ختم کړل دیتا دلیل وی الى اعتراف مع الحسم چې اعترافو کې په حسم یعنی تاسو سره چې څو خبره کوي دا حسم دی د حسم سره ته په یو خبره اعتراف وکړي چې مالک څوک دی وی الله رازق او رب څوک دی وی الله او خالق څوک دی وی الله نو بیا معبود څوک شو الہ څوک شو ګوره خالق نو دا څه څوک نه وي چې سترګه دله جوړوم غوږ دله جوړوم زړه دله جوړوم د زړه چاته پته نه لګي دا لاسم چلی دماغ هم چاته پته نه لګي دا خبرونه بده کې څنګه خوريږي زر لاس راشي چې دا پلان کې گزار را دا څه شي چلیږي بده دا چاته پته نه لګي او نه دا هیڅ چې د سړی نه لړ شي نه پکې څوک چولی شي دا انسان چې خدای پاک څنګه جوړ کړی ته وته خیال کوا د کلمې وټامن ا پیجنی بی ا پیجنی سی پیجنی نو دا سه څوک نشي کولی چې د یو انچه کلمه چې کم دی نو خراب شو د څوک جوړول شي نو خالق څوک شو او سترګه دا سه نه چې د سترګه خراب شو د څوک سترګه جوړه
ادا د ویخته خراب شو څوک ولا ویخته جوړ کی دوايان ولا لګی کا خدای راو خطل خو ټیک تا کني نو دا خدای کار دی نو د خالق چې کوم دی او بیا د ټولو سيزونو خالق چې کوم دی نو څوک دی الله او ګور ټول خلق پدې پويږي چې رازق او رب چې باران څوک کوي غنم څوک راخېږي اوس دا انسان چې دا چې کوم پیدا کړي دل دا نور پیدا وخت څوک کوي او دل رزق څوک ور کوي دا چا داوا ونکړه چې زه د غنمو یا د جوارو یو وکي جوړول شم دا چا داوا نه را کړی دریم چې کوم دی مالک څوک دی یعنی اختیار د چا دی مالک وای اختیارمند ته بادشاہ الله دی کروس کوي او کشپکای سوکم نشي کبوډا کوي نو تر امنه کول شي یا کمړ ستا پلار مړ کیږي تیر امنه کول شي د چانه به بچی تلیو یا به نه خزمړه شي وس فراټینګول به کار څنګه ونه بس وی یا به رور او خور یاران دوستان دا باډومړ شوی نو هیڅ کوم نشي راټینګول نو مالک څوک شو نو چې خالق هم الله تعالی شو رازق او رب هم الله تعالی شو او مالک او اختیارمن هم خدای پاک شو نو الہ او معبود څوک شو الہ څوک شو اوس با عبادت سر بسړی چاته ډیټای عبادت بچاته کوي محبت او هغه بچا سره کوي ذکر بدا چا کوي لوی بدا چای بڑائی بدا چای دی و چې دا ټول کارونه به خدای کوي خو بڑائی و زما کې مستاولیو کو زخپل کار کا واسطه پاوا وېګه دا د دنیا نظام دا نه چې کنه زمونږ په زمانہ کې خلک داسې وي دا زمونږ په زمانہ کې نه دا فرعون هم داسې وي چې زه خدای ما نو خدای هغه دې ته وی چې عبادت زما کوي خبره زما مانه هیڅ موږ نه مانو موږ د خدای پاک مانو هر څه خدای پاک کړی نو تاسو ستاسو ولې ومنو د په پته مونږ لکه خلک و دې ته تیارې چې خدای دی په کار دې ته تیار دي دا فرعون څوک دی او دا نمرود څوک دی پوهیږئ کنه اوس فرعون او نمرود ځکه یادوم کړه دې زمانه څوک یادوم تاسو بیا غوسه کېږئ تاسو بیا نه غوسه کېږئ بیا خلک وي امریکا په قران کې کم ځای ده بس امریکا اړو زه یادوم امریکای اړو سویلی نه دي هغه اړو دا وایي نه چې زما عبادت کوي هغه نه دی ویلي اجازه ان دې نورو بادشاہانو ویلي چې زه سویم نو دا ناپس کوم نه دی اجازهانو غږ نه کوي خو چې دا خدای پاک سویلی نو دا ولې نه مانو د عبادت ولې نه کوي نه د احکامات ولې نه مانو عبادت دي ته وي د خدای احکامات نو دې نیمه رکوع کې دا خبره وشوه نیمه رکوع کې دا خبره وشوه چې خدای زیم الله پاک وایي او پاغه دلیل باندې موږ او تاسو پوي کړو د نیمه رکوع کې وایي چې دا قران چا نازل کړی دی دا احکامات چا نازل کړی او دا ولې زما کتاب دی نو تاسو ورته ګوره وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله وما كان هذا القرآن او ندی دا قرآن ان دا خبر دا يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي ندی دا قرآن چې دا چا د ځان نه تړلی افترا وي د ځان نه جوړول دا قرآن چا د ځان نه دی جوړ کړی دا قبل چا د ځان نه جوړول خپل صفت په پکې کړو دا خو خدای پاک تاسو ګوره یوې خبره وضاحت چې کوم دی الله پاک کوي وما كان هذا القرآن ان يفترى او ندی دا قرآن چې چا د ځانه جوړ کړی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه بلکې دا د الله کلام دی ولكن تصديق الذي لیکن تصدیق ته الذي د هغه کتابونو د هغه احکاماتو بین یدیه چې دنه مخ کړي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه او بیل بیان کړی دی الله تعالی وضاحت سره بیان شوی دی دا کتاب لا ریب فيه چې هیڅ شک نشته من رب العالمین چې دا جانبه د رب العالمین نه طرفه ګوره یو دا پړومبه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قران او یا دین راوړې نه دی یا ډومبه وحی نه ده
یا ډومبي کتاب نه دی تورات زبور انجیل صحیفه 1,40,000 کم و بیش انبیاء نو چې کم خلق د یهودیانو او یا د عیسایانو د انجیل او د تورات عالمان دي نو هغه دی وای لکه چې سړی د قران عالم نه پیژني نه چې دا تورات د خدای کتاب دی او دا چې وای دا د مکه مشرکان چې دي نو دا بلړل يهوديانو عالمانو ته به موږ څه خبر او خای دا سړی ځان ته پیغمبر ویلی دی چې دې خطا کو نعوذ بالله نو اغي ورته یو پیروي وې تاسو ورته وایي چې دا یعقوب علی السلام خدا کنعانو او د شامو نو دې مصر ته څنګه لړ چې دا بنی اسرائیل مصر ته څنګه لړ او دا یوسف علی السلام بادشاہ څنګه شو دا دو سوالونه ورته خو لو چرال الله پاک سوره یوسف نازل ک نو هو به هو چې څنګه په تورات کې دي اوس ما شان د یوسف علی السلام چې دا د یعقوب علی السلام زوی او بنیامین رورو او رونو کوی ته ورځو او الته قافلې اوچت ک الته مصر تلل الته جیل تلل الته بادشاہ دا په تورات کې د مخ کې نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مکه کې چاوي الته پړه لیکه خلکم په مکه کې نو په ټول عربو کې نو څوک لیکلو لستلو والا نو په کتابونو پوهیدل نو دا وفد چې کم دی نو دا به لړاو د یهودو د عالمانو نه به تاسو بل ځای کې ورته بیا وای نو وای چې دا وای دته وکیدی شي اصحاب کهف پته نه نو سوره کهف خدای پاک نازل بیا وای دته وکیدی شي د روح پته نه نو قول الروح من امر ربي خدای پاک نازل بیا وی چې دا سکندر ذوالقرنین سو کو دا کم خوالړ نو هغه خدای پاک نازل نو دا تورات کې هو به هو ما شان دي نو تاسو چې تورات د عالمان نه پويږي اوسه پورې دي نه پويږي او بس پزت کې براغلی او یا به سي جارداري جوړه کړی د حق اتباع شیطان خو پرې دي نه ساړي ام یقولون آیا ویدا کافران افتراه چې دا د ځانه جوړ شوی دی دا قران نو که د ځانه جوړ شوی نو چیلنج ورکا قل ورته وایا فاتو بسوره من مثله یو سورت د قشان راوړه فاتو قل وایا ورته پیغمبر فاتو راوړه بسوره یو سورت مثله د دې قران پشان د قران د سورت پشان دا لبید چې کم نه نو ډېر لوی شاعر د عربو داغه نلوی شاعر عرب مانی چې نو کتا سو خیالي عبد الله استاد به زده پښتنو لبیدم کنه انو واکید چې عبد الله استاد ځان ته کله کله تخلص کې عبد الله به په نغه کې نه وي په نات کې په اخره کې کسر خېجولو کې وی لبید نو یو صحابي نو چې چا به شعرونه جوړ کړل او هغه به مقابله ته پیش کول نو مقابله طریقه ودا و چې بیت الله کې به زوړن چې بیت الله ته به راځوړن کړل نو ارسوک براتل باغې به خپل شعر داغه مقابله کې جوړه و لیکبه بیا به خلکو دواړه قتل بیا به و چې دا پلان کې پشان سوک نشي جوړولې یا د مقابله کې ټیټ ته او تکړه دی پلان کې دا به مقابله نو یو صحابي ولګید نو دا سورة لك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نو دا لبید چې تاوی او بگرزید بیا براغی دی شیرونو دا بودرید بیا بلار دا دی مقابله که دا غا ذهن تا شیر رانگی نو اغا ورتخکت اولی کل لان دی ورت اولی کل والله ما هذا قول البشر زما دی دا خدای پزاد قسمی دا د بشر قول او د انسان قول او د شاعر شاعری نه ده کني ما به مقابله کړي وایي قرآن معجزه ده کنه دا معجزه ده قل تو ورته وایي پیغمبر فاتو راوړې به صورت یو صورت من مثله د قرآن پشان او داسم نه چې تاسو راوړې ودعو راوبله من هغه سوق
استطعتم چې تاسو استطاعت لرئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ټول شاعران ټول ادیبان ټول کابلان ټول خلق را جمع کړي ان کنتم صادقین نو که تاسو داسې وکړل نو صادقان به که چېرې تاسو صادقان یې بل کذبوا بما لم يحيطوا بل کذبوا بعلم ما نو دا ما تاسو ته دا نیمه رکوع خو د الله رب العزت د ذات په حواله په ایمان دا نیمه رکوع د قران په حواله په ایمان نو بل کذبوا بلکې تاسو د قران اوچ په موچه تکذیب کوئ بما لم يحيطوا بعلمه چې تاسو لا احاطه نه کړی په علم د دې قران باندې یعنی دې تم غور نه کړی د دې گہرایت نه شي رسیدي د دې علم ته نه شي رسیدي برنا کم چې کم دینو سره تکذیب وکړو یعنی لا مو اوریدلم نه او بیا علم ته رسیدل نه بل کذبوا بلکې تکذیب کوي تاسو اے کافرانو بما لم چې لا نه تاسو یحیط چې احاطه وکړي بعلمه د قران په علم باندې یعنی نه تاسو چې ځان په پوي کې د ځان پویدونه مخکې تکذیب کوي ولما یاتهم تعویله ولما او لا نذر اغلی ولما یاتهم او لا نذر اغلی دویتا تعویله معنا او تعویل نو کذالک هم ذکرنګ کذب الذین تکذیب کړو من قبلهم د دین مخکې نو فنظر وګورا کیف سرنګ کان شو عاقبت الظالمین انجام او عاقبت د ظالمانو د دین مخکې خلک هم داسیو چې د ځان پوهه مخکې د پیغمبر چې کم دینو تکذیب کړو ادا اوس خلک هم چې تکذیب کوي او د دې ته دروغ وایي نو لازانم په نه پوي کړي ومنهم من يؤمن به ومنهم بعض د دوی نه من هغه څوک چې يؤمن به چې په دې ایمان راوړي ومنهم او بعض د دوی نه من هغه څوک چې لا يؤمن به چې په دې ایمان نه راوړي وربک او رب ستا چې دی پیغمبر اعلم ډیر پويږي بالمفسدين په فساد کوونکو چې څوک فاسد هغه کوي شرارت کوي په شرارت کوونکو ډیر خپويږي اما وی کدا رکو تاسو بیګا ویلې نو ما ورپسې دا مخ کې رکو وکړه قولوا ای ورته پیغمبره من يرزقكم من السماء سوک چې رزق در کوي تاسو ته د اسمان نه پوهیږي خو کنه په سرم په اخلاص ته کنه قولوا ای ورته پیغمبره من يرزقكم من السماء سوک چې روزي در کوي تاسو ته د اسمان نه یعنی باران کوي والارض او د زمکنا یعنی د زمکنا راټوکي نظام د زمکه او د اسمان برابر کړی دی او تاسو له روزي پیدا کوي امن یملک السمع امن او سوک ته یملکو چې مالکی السمع د اوریدو والابصار او د لیدو ومن او سوک ته یخرج الحی چې روباسی جمدی من المیت د مړینا ويخرج الحي او روباسي مړه من الميت من الحي د جمدنا ومن يدبر الامر ومن اوسوک ته يدبر الامر چې تدبیر کوي د کارونو نو فسيقولون الله نو کافران بموي چې د الله تعالی کوي نو فقلت ورته وایا افلا تتقون بیا د منه ولنا بیا پکار چې د خدای ومنه کنه چې روړې او رزق او هر څه د خدای پاک پیدا کوي د ګرمه او د یخنه سامان د خدای پاک پیدا کوي د کوټي او د لرګي او د سیمټ او د سیخ د خدای پاک پیدا کوي پنکی او بجلی او هواګان د خدای پاک پیدا کوي نو بیا د منه ولنا فقل افلا تتقون بیا د نه یریږي ولنا فذلكم الله ربكم فذلكم داستاسو الله الذي ربكم الحق چې دا پرشتین رب دی نو فماذا بعد الحق فماذا نو پس پاتې شو بعد الحق پس د حق ثابت دونا الا الضلال مگر کپاتې شو نو گمراهی دا نو دا یو خدای حق دی او دا نور خدایان گمراهی دا دا یو دین حق دی او دا نور دینونه گمراهی دا نو فانا تصرفون نو چرته تاسو دې گمراهه ته اوړې چرته گمراهه ته زه تاسو
کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کذالک هم دغرنگی حقت ثابت شو او رشتیا شو کلمت ربک حکم دربستا علی الذین پاک کسانو باندې فسقو چنا فرمان دی انهم لا یؤمنون چې دوی ایمان نه راوړي نو قلت ورته وایې پیغمبره هل من شرکائکم آیا ستاسو شریکان یبدأ الخلق اول وار پیدا کړی دی تخلیق نو ثم یعیده او بیا به دوباره کوي نو قل الله نو قلت ورته وایه الله تعالی چې دی یبدأ الخلق په اول وار پیدا کړی دا ټول مخلوق ثم یعیده او بیا به دوباره کوي نو فانا تؤفکون نو چرت تاسو اوړی د الله تعالی نه قلت ورته وایه هل من شرکائکم آیا اشتستاسو شریکان من یهدی الی الحق چې حق تلار خی نو قلت ورته وایه الله تعالی چې دی یهدی لار خی للحق حق تا او رشتیا ہوتا افمن یهدی الی الحق افمن آیا اغسوک یهدی چلار خی الی الحق رشتیا ہوتا نو احق زیاد حقدار دی ان یتبعا چی داغ اتباع کلیشی داغ خبر اومن لیشی امن کنه اغسوک زیاد حقدار دی لا یهدی الی ان یهدا چلار نخی الا مگر هغه تا یهدا چلار خودل شي فما لکم نسشوی دی پتا سو باندې کیف تحکمون سرنگ تاسو فیصله کوي تحکمون سرنگ تاسو حکم کوي کیف تحکمون او سرنگ تاسو انصاف کوي دا ټول معناګانې دي کی دي وما يتبع اکثرهم الا ظنا وما يتبع اندی تابع اکثرهم اکثر د خلقو الا کتابی دی ظنن دا اٹکلو دا گمانونو ان الظن بشک دا اٹکل یو گمانونا چی لا یغنی دا پکار نرازی من الحق دا حق پلار کے شیئن دا ہی سیزا دین دا اٹکلو شی ندے انا دا گمانونو شی دی دا تو ثبوت غاری ان اللہ بشک اللہ تعالی چی دی علیم دیر عالم دے بما پا خبرو باغ عملونو یفعلونا چی دیئے کئی وما کان هذا القرآن ان یفترا او ند دا قرآن چی دا زان جوڑ کلیشوی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالینا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا تصدیق کون کے دے بین یدیہ دا مخ کی کتابونو وتفصیل الكتاب او بیل بیانی دا کتاب لا ریب فیہ چی پتے کس شک نشتا من رب العالمین چې د جانب د رب العالمین نه دی ام یقولون افتراه کچره دا کافران وای چې دا خو تاسو د ځانه جوړ کړی دی نو قلت ورته وایه پیغمبره چې د ځانه مونږ جوړولی شنو تاسو څه شوی تاسو هم جوړ کې کنه قلت ورته وایه پیغمبره فاتو جوړ کې راوړې بصورت یو صورت مثلی د قران پشان او یوازم م جوړوي طول خلق راجمع کے چسون راجمع کولی شے ودعو راو بلے منغ سوک استطاعتم چستاسو سون استطاعتی خو من دون اللہ ما سواد اللہ تعالینا ان کنتم صادقین کچرتاسو رشتینیے بل کذبو بما لم یحیطو بلکہ تکذیب بل کذبو بما لم یحیطو بل کذبو دا مخکنا بلکہ دی تکذیب کئی دی دروغ گنی او یادا سی وای دا مخکنه دروغ گنی بما لم چلا ندی کړي یحیطو احاطا بعلمه د دې په علم باندې یعنی په قران لازان نه پوي کړي او د مخکنه دروغ گنی بل کذبوا بلکې تکذیب کوي بما په هغه علم باندې لم یحیطو چې دی حاتن نه کړي بعلمه په علم د قران باندې یعنی په قران ځان نه پوي کړي او تکذیب کوي ولما یاتهم تعویله ولما یاتهم او لا ندر غلی دویتا تعویله معنی د قران تعویله او تعبیر د قران او تعویل د قران کذالک او یا انجام د قران دا خلا ورګه دی ته خلا قیامت نه راغلی او دا خلا ورګه په دی د عذاب نه راغلی د قران تعویل او معنا خلا نه راغلی
کذالک هم دغرنګ کذب الذین من قبلهم تکذیب کړو د مخکنه خلقو فانظر کیفا نو ګور ورتا کیف کان عاقبتو څنګه شو انجام الظالمین د ظالمانو چې تکذیبونه د خدای د کتاب کول او منهم من یؤمن و منهم بعض د خلقنا من غسوق یؤمن به چې په دې ایمان راوړو په وحی ایمان راوړو په پیغمبر نو هغه څنګه شو دغه تاریخ وګوره و نوح علیہ السلام وګوره صالح علیہ السلام وګوره لوط علیہ السلام وګوره و منهم بعض د دوینا من غسوق لا یؤمن به چې ایمان نور اورې قوم ثمود وګوره قوم عاد وګوره وربک او رب ستا چې دی اعلم پویږي بالمفسدين بشرارتیانو ډیر خپویږي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وفوض امري وامركم الى الله ان الله بصير بالعباد جزاكم الله 9:30 یاري